د پشتخرې تاڼې په حدود بوډ تاج آباد کې مسلح کسانو په یو موټر باندې ډزې کړې دي. په دې کې قاري عزت الله چې کوم دی هغه پکې وفات شوی دی او د هغې دوه زامن چې کوم دي هغه زخمیان دي. دې حوالې سره د پشتخرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې قاري عزت الله ولد عزیز الله سکنه حیات آباد فیز 2 وایي دی په حیات آباد کې اوسیږي او دلته په سپینه وړی کې د یتیمانانو ماشومانو یو مدرسه ده چې د 100 نه زیات یتیمانان ماشومان دي پکې. وایي قاري عزت الله چې کوم دی دوی به د هغې کفالت کولو د دغه مدرسې کې چې کوم ماشومان او دوی به د جمعې مونځ له همدلته راتلل. نن چې کله دوی د جمعې مونځ کړی دی نو په خپل موټر کې سره د دوو بچو کور ته روانو. کله چې بوډ تاج آباد ته رسېدلی دی نو دې دوران کې موټرسایکل باندې کسان راغلي دي، په دې باندې ډزې کړي دي. په دې ډزو کې قاري عزت الله چې کوم دی هغه وفات دی او د ده دا دواړه زامن چې کوم دي دا زخمیان دي، ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره د پشتخرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې هغوی موقع ته راغلي دي، د موقع نه شواهد را یوځای کړي دي او دغه خوش علاقو کې چې کومې سی سی ټي وي کیمرې لګېدلي دي د هغې ریکارډینګ یې هم اخیستی دی. ابتدایي طور پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر درج شوی دی او مزید په دې کې تفتیش شروع دی.